د بې احتیاطه موټرسایکل چلونکي کمره ډریوران روزانه د هسپتال او ځینې د قبرستان طرف ته روان وي. د ټرافیک پولیس د سختې کارروۍ باوجود هم دا خلک د مرګ سره لوبې ولې کوي. د ټرافیک وارډن افیسر پاسون سره په خبرو اترو کې وویل موږ ولاړو چې هغه کسان منع کړو دی نه او چالان ولا ورکړو. د چالان مقصد زمونږ دا دی چې یاره دیو موږ ویرو. مقصد دا نه دی چې یاره دیو نه موږ باري جرماني واخلو چې دوی ویرېږي چې یاره د ټرافیک والا ځای په ځای د نور پولیس ولاړ دي او زموږ نه ګاډي بندوي، موږ نه چالانونه نه راکوي، نو دوی به بیا مین روډونو ته به نه راوځي، غلط ډرایوینګ به نه کوي. خو د ټولو نه اهم رول چې دی په دې کې د والدینو دی چې هغوی خپل ماشومانو له کشرانو له په هغوی نظر وساتي. هغو ته کوم چې واړه دي هغو ته د موټرسایکل یا نور کم ګاډي چې دي دا د ډرایوینګ دپاره نه واده کوي، ځکه چې څومره حادثات موږ ګورو چې څومره حادثات کېږي دا د کم چې انډر 18 دي، کم سن دي، د دیو نه کېږي دا زیاتر اکسیډنټ دی. که چېرته غټ ګاډی را روان یا په ده باندې پرشر راشي نو یا پې ماشوم ووهي یا بل ګاډی لی راواچوي، نو زیاتر موږ چې ګورو حادثات د دې کم سنو نه کېږي. او خاص کر دا خو ډېره خرابه خبره ده چې کوم چې دا ون ویلینګ موږ وینو نو موږ ځای په ځای دا کوم چې د مشرانو وینا ده ځای په ځای موږ ولاړو په پیزاګټ بایپاس باندې. اوس د منګورې نه موږ راغلي یو په دې سایډ باندې ولاړو چا سم مرګرو اطلاع راکړه چې یاره په دې طرف باندې خراب ډرایوینګ کېږي، ون ویلینګ کېږي، نو د هغې د مخنیوي دپاره موږ ولاړ یو چې دغه شی چې دا په دې باندې خاص دی. ایا سر چې تاسو ولیدلي اکسیډنټ هم ډېرې زیاتې کېږي دلته کې که نه؟ نو ډېرې زیاتې کېږي کوم ځای کې چې موږ موجود یو، خاص کر ټرافیک والا هلته کې خو زیاتر دوی ډېر احتیاط کوي دا کم سن چې دي یا څوک چې کم غلط ډرایوینګ کوي. خو بهرحال چې کوم ځای کې ټرافیک والا نه یا دا دوی ته د خالي روډونه ورته پراته وي نو په هغه ځای کې دوی خراب ډرایوینګ کوي او زیات واضح ده چې د هغې په وجه باندې حادثات چې دي هغه ورځ په ورځ زیاتېږي. ډېره مهرباني چې زه د سوات د ټرافیک پولیسو ډېرې شکریه ادا کوم. بس پروګرام په ختمېدو باندې تاسو نه اجازه غواړم. الله په امان.